د امریکا دا یو یوټیوبر په خپل وړو کې جهاز کې یو ورځ چرته روان یو په دغه ټیم کې د جهاز انجن کار پری دی چې هغه سکرین ته وګوري په هغه باندې بالکل ریډ لاین راغلی او هغه ته د اندازو شي چې دا جهاز کریش کېدو والا دی غیر څه سوچ دغه یوټیوبر د خپل جهاز نخکته راټوب کی او غرونو ته راودانګي خپل ځان بچ کی او لږ سات بعد دغه جهاز خطر پریوزي او هغه ټوکړي شي دغه نه بعد دغه سړی کور ته راشي دغه په خوشحالۍ کې د خپل فیملی سره سلیبریشن هم وکي خو حیرت انګیز خبره ده د 15 میاشتې بعد پولیس راشي دغه سړی اریسټ کی ویني هغه باندې شل کاله قید وخیږي او په جیل کې بندي کی حیرانتیا خبره ده چې دا سړی په لیګل طریقه باندې روانو سجانی نقصان پکې نه دی شوی ځکه چې ټول غرونه نو بیا ولې هغه گرفتار کړی شو په هغه باندې شل کاله قید وختو دا کہانی ده د امریکن یوټیوبر ټریور جیکب ورځ د امریکا دغه یوټیوبر د ایرپورټ نه فاسدو خپل جهاز وړاو کو چرته روان شو هر څه ټیک ټاک روانو په دغه وړو کې جهاز کې کیمرې سلور سایډونو ته هم لګېدلې وي او دغه سړی ویډیو شوټینګ هم کاوه د خپل فلایټ یې هم انجوای کاوه د سفر نه بعد هغه یو پهاړي علاقې ته ورسېدو چې کله دغه ایریا ته ورسېدو نو اچانک د دې د جهاز انجن کار پرې خو او د تر ریډ لاینز رال چې جهاز ته خطر ده لیکن دغه یوټیوبر ته چې اندازه شو چې انجن د جهاز کار پرې خو دونو چې لاندې وکتل مکمل تور باندې صرف او صرف د غرونه په نظر راتله نو ورته ایرپورټ په نظر راتو نو ورته اوبه په نظر راتلې او نو ورته اوار هموار لینډ په نظر راتو چې د خپل جهاز دغه تکي دا کینای هغه چې پته ولګی چې جهاز د بچ کېدو 1% چانس هم نشته دی د جهاز نه راوته خطر راټوکلو پیراشوټ کولا کو خپل ځان بچ کو دغه نه فورن بعد دغه جهاز هم خطر اپریوته هغه ټوکړي شو دغه د سینه دا بچ شو ډیر زیات خوشاله شو خو دغه خوشحالي پرمننت نه وځه چې هلته کله راپرې وته نو په دغه ځای کې هیڅ قسم نه آبادي وه او نه د انسان نوم نامي نشان په نظر باندې نه راته خبرې ویره ورسره هم چېرته مې ځناور ونه خوري یا د لږې د لاسه چېرته مړ نشم خو دا بیا هم د خپل سفر شروع کو او روانو د منزل په تلاش کې د سفر کاونه ته بالکل دا پته نه لګېده چې زه د ځنګل نه اخوا روان یم که دې خوا روان یم ټول ځنګل خو بیا هم د خپل همت نه بایلو خپل سفر جاري وساتو آخرکار د ورځې او د شپې د سفر مطلب د 24 غنټو سفر کول نه بعد یو روډ ته ورسېده او هغه داسې یو روډ و چې دغه یو سنسان روډ په دغه باندې هم د گاڑو سفر ډیر زیات کم کوس کېدل خو د قسمت خبر ته ګوره 2 غنټې بعد په دغه طرف باندې یو گاډی را روانو او هغه د ولیدو چې هغه د ولیدو ته یو امید میلاو شو چې کله ته ودرېدو هغه خپل ټوله مسله بیان کړه چې ما سره دغه شان واقعه رااله په دغه گاډي کې کېناستو خپل کور ته لاړې چې کور ته ورسېدو هلته خپلې ښځې ته او خپل کور خلکو ته ټوله واقعه بیان کړه چې ما سره دغه شانته کې واقعه وشوله د هغې د کور خلک ډېر زیات خوشحاله شو چې مطلب دغه حادثې نه ته بچ شوی او تا ته یو نوی ژوند میلاو شو 3 ورځې بعد په خپل کور کې دغه ټریور یو پارټي کېښودله او د دغې دپاره سلیبریشن هم وکړو چې مطلب ماته نوی ژوند میلاو شوی دی د دغې نه بعد ټولې چې کومې ویډیوز وي هغې راټولې کړې ټریور او د دغې نه یې ویلاګ جوړ کړو او د خپل یوټیوب په چینل باندې اپلوډ کړو په هغه باندې دا ولیکل چې آی کریشډ مای پلین په دې امید دا ویډیو اپلوډ کړه چې ما ته به زما فینز مبارکي راکړي خوشحاله به شي چې یاره ستا ته نوی ژوند میلاو شو خو د هغې سره هر څه الټه روان شو خپل فینز په هغه باندې ډېر زیات غټ تنقیدونه وکړه او ډېر زیاتې ګډې وډې ورته ویلې چې مطلب تا د خپل فیم یعنې د فیمس کېدو دپاره دغه شان طریقه کار کړی دی او په دې کې ستا ژوند هم تلی شو د لایک په ځای باندې په دغه ویډیو باندې ډسلایک ډېر زیات راغله نور یوټیوبرانو هغه پې هم ډېر زیات تنقید وکړو چې تا ټول هر څه پری پلانینګ کړي دي او مطلب دا د قصد کړي دغه تنقیدونه روانو د 2 میاشت پورې د ټریور په یوټیوب باندې په سوشل میډیا باندې چرچا روانه او دغه نه بعد په ټریور پسې پولیس رال هغې ځان سره بوتله او د هغې نه انویسټیګیشن شروع کړو چې ستا ویډیوګانې موږ هم کتلي دي تا هر څه د قصده کړي ځکه چې ستا چې کوم جهاز و دا ټیک ټاک و ولې دې داسې چل وکړو 3 کوېسچنې د دغه ټریور نه په دغه ټیم کې وکړلې اولنی سوال یې ته وکړو چې تا د حد نه سوا په خپل پلین کې په دغه جهاز کې کیمرې لګولې تا ته د مخکې نه دا اندازه وه چې زما جهاز کریش کېدو والا دویم سوال یې دا وکړو چې ستا جهاز ډېر زیات وړوکی دی او په دغه جهاز کې څوک پیراشوټ د ځان سره نه وړي تا د الریډي د مخکې نه پیراشوټ اچولی او تا ته پته وه چې زما جهاز کریش کېدو والا دی نو دا هم موږ په کشمکش کې اچوي چې یاره دا هر څه د په پری پلانینګ سره کړي دریم سوال ته پولیس دا وکړو چې تا ته موږ ویلو چې دغه جهاز ملبې خوا ته موږ بوځه خو د اوسه پورې تا د جهاز ملبې خوا له موږ بونه تلو ولې اوس باندې ټریور د پولیس ته د دغه ځای لوکیشن ورکړو د هغې سره روان شو چې د جهاز ملبه هلته موږ وګورو او چیک یې کړو خو چې کله هلته کې هغې لاړ نو د جهاز ملبه بالکل غایبه وه او جهاز په نظر باندې رانلې کله چې د جهاز ملبه پولیس ته په نظر باندې رانله نو هغې یو هیوي د انویسټیګیشن ټیم تیار کړو او د دې جهاز پلټونکي لګیا شو انویسټیګیشن وشو نو د ټریور څه وخت مخکې دا ایروپلین اغستی او دا ډېر زیات یو زوړ ماډل و د چا نه چې ایروپلین اغستو هغې دې ته ویلو چې دې جهاز کې خرابي ده په دې کې لا کار مکمل طور باندې کمپلیټ شوی نه دی او ته ریسک اخلې چې دا ځان سره بوځي خو ډرایور د هغې خبره وانه اورېدله او ځان سره جهاز اوچت کو په اړان باندې لاړ چې کله دغه پهاړي ته ورسېدو نو د جهاز ټوکړې شو او هغه هلته کې پرېوتو په دغه ځای کې د ټرایور نه سیم او که موبایل دی دا ترې پرېوتی دی او دغه ټریس کړی دی او د دغې په بنیاد باندې پولیس ته هم دا پته ولګېده چې د دې چې کوم جهاز و هغه هم په دې لوکیشن باندې ټوکړې شو اوس سوال دا دی چې د دغه ځای ملبه څنګه غایبه شوې وه نو په دغه ځای کې
کې د ملګری دغه سره هیلپ کړی او دغه زی د ملبای مکمل طور باندې غایب کړی و او د انویسټیګیشن نه بعد پته دا ولګیدا چې ټریور د خپل فیم مطلب ځان فیمس کېدو لپاره دغه واقعیت جان بوج کر مطلب د قصد دا چل کړی او د خپل پلان یې کرش کړی دغه واقعیت 15 میاشتې بعد د شپې په 9 بجې باندې ټریور پسې پولیس رال او هغه اریسټ کو په 11 مئی 2023 باندې ټریور ته د شل کال لپاره قید وشو ټوټل کہانی مطلب دا دی چې په دنیا کې زیاتره خلک داسې شته دي چې د خپل ځان او د خپل ژوند سفروان لري او د خپل مشهور کېدو لپاره څه قسم ریسک هم غستلی شي دویمه خبر ده چې امریکن پولیس د لپاره ژوند څومره ډیر زیات امپورټنټ یو شیز دی په دومره ډیر وخت بعد دغه شی انویسټیګیشن دی شروع کو چې مطلب دا څه قصه شوی او دا څه واقعیا شوی دا کو هر سړی د ځان د فیمس کېدو لپاره هر قسم دغه شان حربي استعمال او دغه شان د ریسک اخلي نو دا بیا هر یو سړی مخ ته راځي او دا چلونه وکړي خو د آینده وخت لپاره چې څوک د خشن تکي د ژوند سره لوبي ونه کی د لپاره د 20 کال سزا ورکړه دا واقعیا باره کې تاسو خپل سره راي دا خپل راي را سره کمنټ شامل کړئ ان شاء الله ملاويږي نو ویډیو کې د الله پامان